چې دا غزوه موته په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موته ورته ولې وای دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم مقام بلکا کې یو ځای او هغې ته به موته وي نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاہانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاہ ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاہ و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و دې شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله دله خط ورکړو چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چیرې د سفیر ته خو تر نن پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوندم په خطر کې شي خلک به یو بل د دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلال شه دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایلی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لخر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لخر امیر وي دې وزنه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړیو وی اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وی کو دې شهید شو دنه ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وی وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خو خزاله امیر مقرر کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جانډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جانډه بستا سره تاسو جانډه د سپینه جانډه د ځان سره واخلې دا د امن جانډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لومبه هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زمون صحابي شهید کړي زمون سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم ځای کې شهید کړي اخ کې ځای ته لومبه لاړ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوي اوه ورته مونږ راغلی او مونږ تاسو د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم درته بیا مو مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اس ورتم وای او کو اسلام را نوړو بیا د الله نه امداد غواړو jihad شروع کوي بیا سره jihad شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیت الوداع مقام پورې ورسېدو دې لخر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه سو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویللا او بیان شروع کو ویزه تاسو ته چې د الله نه ویریک زي غزال زي خبره تقوا فري نه دی فرزګاری فري نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه jihad لزه خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی رسول الله والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا به نه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وای بچو ته بسنه وای زنانو ته بسنه وای او بوډاګانو ته بسنه وای
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ د غزنه وزي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل بی اما والله ما بی حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې دنیا د مینې د وجه نه جاړم تاسو به چې عبد الله ابن رواحه چرته په دنیا پسې جاړي جنگ روان دي نه زه په دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د آیت مبارکه ورېدلې دي چې و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پارزي تیر بشي جنت ته ورشه کفار به پکې پاتې شي ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چوزم به بیا څنګه په جهنم ملاره دا جنت ته بزم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چوزم به بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وای خلق ورته وی کنه عبد الله ابن رواحه الله دې په خیر او عافیت باندې واپس راولنو الله دې روغ جوړ راولا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو تاسو ما ته وای چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم اولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځنه چې ډیر وینه بهیږي دا وینه داسې زګوي کنه زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکي زګونه او الله ما ال تشهید کی زما د واپسې دعا تاسو مکوئ بهرحال صحابه کرام سره روان دي او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل تفته اولګیدله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را روان دي د علاقې ته نو د 1,00,000 فوج تیار کو 1,00,000 یو طرف ته سعودي 3,000 بل طرف ته سعودي 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک هرقل بادشاہ ته خبر ولګوي مال د نور فوج پکار دی نو 1,00,000 فوج ولاغره ولګو د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام د هغه طرف نه 2,00,000 فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې له وطن چې صحابه کرام د غزې ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولې دی نو مشوره وکړه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لیږو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته خوري نه وي خبر وته لیږو چې د الله پاک پیغمبر موږ له خود 2,00,000 فوج مقابله لراوته ده او هم د اسلحې نه ډک دی موږ صرف 3,000 کسان یو سو کو جهاد کو واپس درشو کو جهاد کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د خبر نه ورکو وی ولی وی قسم په الله دا خو هغه شی چې د کم شي تاسو انتظار کو هغه خبره ده تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخې ته موجود ده کنه ولی په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیږو نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو وی مونږ ته دوه خوشحالي به ضرور په دې دوه خوشحالو کې یو میلاويږي په دوه خوشحالو کې مونږ ته خوشحالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو دو خوشحالی دی کنه یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو نو بیا نبی علیہ السلام ته خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو ټول صحابه کرام بس خبره هم دغه ده کنه موږ شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ته ورته ودا جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه تلاش کو ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ را واغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورو دانګل جنگ کوي جهاد کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش چې راکوشو نو تور راوغسته د اس تخپی پیواله
خپې ورله کټ کړې خپې ولې اصله کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه اس به زمای د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصل خپې ولې چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالېږي هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو زه خو هغې جنت له راتلونکې یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ یې شروع کړو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس ور یو کافر په توره ووه نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرېنښودله ځمکې ته یې جنډه پرېنښوده نو بل کافر راغی دا بل لاس یې ولووه چې ویلو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګړې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې ویې کړو شهید یې کړو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه یې تېنه راواغسته چې جنډه یې تېنه راواغسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی جعفر رضی الله تعالی عنہ جو کنا نو حدیث مبارک کې راځي وې د لاش چې اوکته شو کنا نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې دا ټول پسینه خوړل دی په شای یو زخم هم نو په شای یو زخم نو دا ټول د مخې طرف نه خوړل دی دا ټول زخمونه مخ کې نه خوړل دی عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی جنډې ته لاس کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ولا ورغه داسې داغه سره پټه او د غوخي په لاس کې هغه تر زوی ولا ورکو امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته ور روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټ د تسلال شي چې لک طاقت در تراش نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا وخت دا پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو چې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زبه د وخت پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی زبه د وخت پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو یو گزار په کافرو کو دې زخمی کو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې لک انسان دی کنه لک تردد خوراشي کنه چې مخ کې وسور شم کو ورنه شمه دې لک خپنیولې شو چې خپنیولې شو نه د خپل نفس ته ویل اے نفسا تما د جنت نو ورستو کای تما د جهاد نو ورستو کای نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو الته صحابي ورمنډ کلاغه جنډه راواغسته چې هغه راغست هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډه خو ما راغست خو ځان لزر امیر مقرر کړي چې دا جنډه ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلیو کو عبد الله بن رواحه شهید چې به ځان امیر مقرر کړي جنډه ما راغست امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زموږ د طرف ته امیری ته امیری بس تا جنډه راغست ته امیری هغه زر دې طاقت نه لرم زنه شم کوله هغه دا جنډه زر راواغست خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ راس کړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وی تر جنگ ماهر ډیر زیات دا جنډه ته سنبالول شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو عزت نشم کوله ټول مسلمانانو اے خالد بن ولید زمون امیر ته دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر وروخته چې منبر ته څنګه اوخت کنه یو الله تبارک وتعالى فردی لري کړه هغه غزا میدان ته الله تبارک وتعالى مخه ته کو داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید ابن حارثه جنډه راوغسته خو شهید کوراله دا هغه د نبی علیہ السلام هغه صحابي چې نبی علیہ السلام په بجیتوب نیول کنه خلق بوته زید ابن محمد وی بیا هغه من رااله زید ابن حارثه شو د نبی علیہ السلام ډیر زیات مینو زید ابن حارثه رااله شهید کو وی جعفر هغه ته جنډه واغسته خو جعفر رالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار ته جعفر تیار ته نه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شي کنه داغه په بدل کې الله دوه وزر ورکړي د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډه راواغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنه جعفر زید ابن حارثم جنت تلا جعفر تیارم جنت تلا
زید ابن حارثه جنډه راواغسته او هغه شهید شو. نبی علیہ السلام نه غلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خو د دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلا خدای عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه ویل چې جنت تلا غلی شو. ګور چې دا غله څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دي شوې ده کو. نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه اوښکې بهیدي په جنت کې په تخت باندې ناسته خو تخت لکېږي د سرو زرو په تختونو درې واړه کېناستل خو د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه تخت لکېږي. صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا تخت لکېږي ولې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل داغه په زړه کې لږ تردد راغی ځکه چې دل خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم د هغه وجه نه دا هغه تخت پس شو پړه کېدو شو. دا سکیږي ښا کله نا کله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالى دومره په معمولی خبره باندې بیا سکیږي خفه کیږي. نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت تلاړو خو دا هغه تخت لګو رکیږي دا معمولی تردد د وجه نه داسې وشو. محمود غزنوی چې کله هندوستان فتح کو کنه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه ته دنه شو ټول بوتان مات کړ. محمود غزنوی دا په بوت شیکن باندې مشهور کنه ټول بوتان مات کړو. نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه نو دا غي زغ ټول منجوران ورته راټول شو په جړه پریاد شو ته ودا بوت را لمه ماتوا ته چې څومره مال غواړې غمون درکو خدا بوتو م ماتوا ودا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار د لمون زر درکو سر زر درکو د وزن مطابق مون سر زر درکو خو دې ماتوا. نو محمود غزنوی د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغه ورته امیر المؤمنین د څه شله ماته یو بوت ته جو پری دوی سره ماتای. نو د دې مطابق چې مون تسره میلو شي په خپل لخر به خرج کو ډیر به مالدار شو ډیر اصلاحي به پیوال نو بوت سره ماتو. پدې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوی تر اوسه پرې بوت شیکن وګوره او کو سره زر دی په واغستو نو بیا به بوت فروش بوت شیکن بنای. محمود غزنوی کدا خبر دی ټیک وکړه خو غرمه ټیم سترګې ورلې چې سترګې ورلې وس خوبینی محمود غزنوی خوبینی وې زمړ یما نو جنت تروانم نو چې جنت تروانم سب فرشتي را لې زید الله سونی وما نو جهنم ته روان کړم. دا نورې فرشتي ورته و چې ولې د جهنم ته زمون نبی آی او هغه ته چې دا بوت فروش ته بوتان به خرڅولو دا بوت فروش ته موږ جهنم ته ځکه لیږو. هغه نورې ورته وای نه دا بوت شیکن د بوتان مات کړي اوس د فرشتو په صدا جګړه ده یو وي د بوتان خرڅ کړي دي مونږه جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتي وای نه د بوتان مات کړي مونږه چرته بیایو جنت ته بیایو. د محمود غزنوی چې سترګې وګړي دي کنه وینا نه خو کنو کوي دا غړ بوت مات کوي دا خو زما په زړه کې صرف معمولی غونډه خبر رااله چې پرې به د مادي را پیسې راکې دا غي د وجنه جهنم ته روان شوم. ګور د معمولی تردد د وجنه الله ورله تنبیه ورکو معمولی تردد د وجنه نو دا مات کوي نو چې څنګه غړ بوت مات کو کنه هغه دن ټول د جواهرات وډکو هغه بوت د جواهرات وډکو هغه جوړ له سمره زړه ورکول دا غي دچن په دچندې پایبوت کې دن پراتو قیمتي سيزونه پراتو هغه ورته یو ګورا الله تبارک وتعالى بوت فروشم نکړم بوت شکنیم کړم او هغه مال راتم د غازیانو د پاره میلاو شو. نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې اوړه کېدو ځکه به هغه کې معمولی غونتصر راغلی و تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ شم. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو یو ستوره چې دا نو هغه د الله توري په لاس ورله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو ستوره د عبد الله ابن رواحه نه چا واغستا د الله توري لاس لورله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه تور واغستا او دا د الله تور ده. خالد بن ولید سره د الله تور ده. بیا دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك الله خالد بن ولید خو استاد د تورونه یو تور ده. خالد بن ولید ستاره تورونه صدا
هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک، الله دا استاد تور نه یو تور د نو ته مدد وکا، ته مدد وکا. دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توري ماتې شو او اتم توره چې بیا د یمني توره واغی لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لکه لښکرې په تیښته کو. ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سبا شو د لښکر ترتیب بدل کو. مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول، شاتلی چې کم کسانو هغه مخکې کړو. دا ولې دا چلو کو؟ ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته چې کفارو ته هغه نوي مخونه سبا له مخامخ شو نو هغوی وي د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد، د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد. هغه 2 لکه لښکرې څه کو پس پاک او ویزغله. دا یو غزا وه، دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی. 3000 کسانو 2 لکه کسانو ته پسپایي ورکړې، هغه په تیښته باندې مجبوره کړي دي. دا ولې؟ دا څه وجه وه؟ دا کم طاقت و په هغوی کې دننه چې هغه دومره بهادر وو. طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه. موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته، خو دا خبره د کم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. د کوم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته، دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی. کو چېرته دې دننه ځای ونیو د بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغوی ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی، دا زموږ همیشه ژوند دی. دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي، دا د الله نعمتونو لتله دي. ته دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي. د هغوی د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته، خو دا صرف په ژبه باندې وایي، په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی، هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته خبره کومه، یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي کنه، او تا ته یو سړی وایي چې 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي کنه، ورته وم د دې ورته وایي 10,000 10 لکه وله خو دې اور ته مامه وله. داسې ده که نه ده؟ ټیک شو. اوس مونځ فرض دی که نه دی؟ دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کوم یو دی؟ جهنم دی که نه؟ جهنم دی که نه؟ هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي، خو د الله رحم دی، خو مونځونه یې قضا کړي او مړ شي جهنم ته به ځي. یو د الله قانون دی، یو د الله رحم دی. ټیک شو. نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دی نه که جهنم ته ورځېږي، ده د مونځ پروا شته؟ نه والا قضا دي شي که نه څه خبره ده؟ نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې؟ که ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي، ده به قضا کړی و. ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته، ده به حرامه خوړلې وه. که ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي، ده به انچه ځای د چا اخیستی و. خو دا صرف د ژبې خبرې دي، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی، دې په زړه کې ځای نه دی نیولی. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط وو. زموږ ایمانونه کمزوري دي، د دې وجې نه اوس د مسلمان سر او د کافر ډنډه ده. په هغه وخت کې به 2 خبرې وي، ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه. 2 خبرې وي، ایمان راوړي مسلمانېږي، کو مسلمان شي بس محفوظي، ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه. اوس مونږ کافرو ته څه وایو؟ تاسو راته څه مه وایئ، ګوره مونږ څه وایو نه، خو تاسو مونږ پرېږدوئ. دا ورته وایو که نه وایو؟ دا ورته وایو که نه؟ فلسطین کې ورته سوال منت نه کوو، دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شو، خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو. نو داسې ورته وایو که نه وایو؟ دغه ورته وایو. وجه څه ده؟ ولې دې حد ته رسېدلي یو؟ صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی. یقین په الله وکړه. داسې خلک مې پکې لیدلی دی، ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي،
دا سیده کنه دا د یورپ د تلو لپاره خپل ایمان خرڅي ایمان ته پوسونه کیږي وای مولوی صاحب زمونږ چې انټرویو اخلي مونږ ته وایي چې ولې ځای مختلف جوابونه ورکو خو چې دا ورته وایي چې دلته کې مونږ د مسلمانانو نه تنګ نو بیا خو په اسانه پریدي اسی دا ایمان خرڅول دي کړی دي یورپ ته جزیه ابستانه ته پوسونه کوي نو دی ورته وایي مونږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولای مونږ زکه زو دا ملک فریدو نو ورته وایي ټیکتا اسی چې ته ورته وایي چې زه د مسلمان نه تنګ يم د اسلامي قانون نه تنګ يم ته مسلمان پاتې شوي يهودي ته وایي عیسائی ته وایي بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزا راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا مونږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي د الله نه یره د الله نه یره د الله نه یره اصل شی دا دی د الله نه یره الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي داسې بیانات او واقعات اورېدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक की چې همیشه داسې بیانات او واقعات د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې تاسو ته ملاويږي کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ولیکئ او خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام